پیغمبر سره ډېر احسانات کړي. نبی علیہ السلام وی ما د هر مرګري بدلا په دنیا کې پورا کړی دا، او د ابوبکر بدله نشم پورا کولی. ابوبکر هغه څه کړي. په دې وجه دا یاد ساتئ، دا زموږ د عقیدې مسله ده. که چرته یو تن په دنیا کې ابوبکر ته کافر وایي، هغه ته په زړه کې مسلمان د همدردۍ جذبه نه ساتي. ښه د ده په زړه کې به د ابوبکر صدیق سره مینه وي. زموږ خلک په دې پوهېږي نه. حالانکه خمینی په خپل کتاب کې لیکلي څونه مسلمانان د خمینی نه متاثره نه دي. د خمینی اقوال زری ذکر کوي. خمینی هغه سړی دی هغه ابوبکر ته بد ردوي، بلکې کشف الاسرار کتاب کې لیکلي که زما وس خوشه زما د پیغمبر د خوانه دو بوتان روباسم، یو ابوبکر دی یا عمر دی. اګه د اسلام صفاتی دي سړیا. په دې وجه شیخ ګورمان صاحب رحمت الله علیه یو بیان کړی کنه، هغه وایي که چرته د ایران او د امریکای جنگ اون خطر نو زبب د ایران مرګرتیا بکوما، خو د خمینی د نظریه مرګرتیا نه کوم چې نظریه دې موږ د خمینی وساتو. زه خو ځان جهنم کول نه غواړم. زموږ ډېر مسلمانان غریبان په دې پوه نه. د امریکا او ایران کې چې د کوم خلکو حکومت دی، نو آیا تعالی د مسلمانانو ښکاري؟ هغه ابوبکر منی، هغه عمر منی، هغه عائشہ منی، هغه عثمان منی، هغه معاویه منی. د کتابونو د کتلی نه ازي لګیاي نو بس د فیسبوک او دغه نه متاثر او د میډیا نه متاثر یو په جنگونو کې د چا تایید کولی. دا ځان ته یو خبره ده. دا زمونږ هم سوچ دی که د امریکای او د اسرائیل او د ایران میس کې جنگ د ایران مرګرتیا پکار ده، او د ایرانیانو عقاید هغه صحیح عقاید خو نه دي، او په عقیده دا عقیده هغه چیز دی په عقیده باندې نو کمپرومایز. ښه دې سره به ته جهنم شکار شې. بیا ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعه. سړی چې قرآن ته کینې ډېرې خبرې ووري، د دې روافضو یو سټیشن دی پای کې یو تن لګیایي، اوسم لګیایي. وی زه د چیلنج کوي، وی مسلمانان دې ما ته ابوبکر او عمر مسلمان ثابت کیږي. استاد هغه سره همدردی دي چې هغه عمر او ابوبکر د سر نه مسلمان نه ګڼي. الله قرآن کې وایي ولا یأتلی اولو الفضل منکم، قسم دې نه کوي هغه غوره خلق په تاسو کې او مال والا، ایؤتوا اولی القربى، د ورکولو د مال نه خپلوانو ته، والمساکین او مسکینانو ته، والمهاجرین فی سبیل الله، او هجرت کوونکی په لار د الله کې، وليعفو معافي دی ورته کوي، وليصفحوا او مخ دی واړی داغي د ملامت کولونه. الا تحبون ابوبکر ته مستحماق کا، هغه ملامت کوا او هغه ته معافي کوا. تاسو دا نه خوښوي چې الله تاسو ته بخنه وکي، نو هغه تاسو بخنه وکي. والله غفور رحیم، او الله دی بهم کې رحم کوونکی ذات. ان الذين يرمون